دوستانو د خیبر په جرګه کې چې کومه فیصله بیګا راغله هغه زه تاسو سره شیر کوم. خو ټولو نه مخکې ملګرو ویډیو په خپله وګورئ، مخکې ضرور شیر کړئ چې ډېرو ورځو نه تقریبا د 100 ورځو نه تقریبا چې دې جرګې ته خلک په تمه و چې دې کې به څه قسمه فیصله راځي. بیګا حتما فیصله وشوله، خو په غزګي کې نیټ کار نه کوو چې تاسو سره موږ لایو چلولی وی. نو اوس زه تاسو سره ټول ډیټیل باندې شیر کوم. د ټول نه مخکې پکې دا خبره وشوله چې د بحثي ضلعو نه چورسي ضلعو چې کوم مشران دي، نو هغه به هر یو کس په ځان سره 3000 خلک به داسې اخلي چې اني ټایم دا په د پسې مضبوط ولاړي. نو دا دغه نه جوړېږي 2,46,000 خلک ترېنه جوړېږي. هر وخت به دا سپایان به موجود وي. ټول نه مخکې لومبی نکات پکې دا راغلی چې جرګې دا فیصله وکړه په پښتونخوا وطن که وردی والا ټوپک مار دی او که بغیر وردی والا ټوپک مار دی، دا په 60 ورځو کې دا ردی پښتونخوا نه دی مکمل وځي. دویمه فیصله ملګرو دا راله په دې ځمکه باندې چې کوم میسنګ پرسنګ دي، کوم لاپاته خلک دي، کوم شهیدان دي او د چا په ځمکو باندې قبضې شوي، نو د قومي عدالت د طرف نه به د هغې دپاره به مقدمه به لړاویږي او دغه کسان به مخې ته راوستل کېږي. که څه میسنګ پرسن کې څوک شهید دی هغه ته به ویلی شي چې ستا کس شهید دی، چا چې زخمي دی هغه ته به ویل شي ستا شهید دی، او چا چې ځمکې دي هغه ته به خپله ځمکه به ازادوي. دویمه فیصله یې دا ده. درېیمه فیصله په دې کې دا راله چې په خیبر پښتونخوا کې بجلي ډېره زیاته ارزانه پیدا کېږي، بیا وفاق ته ځي، وفاق نه بعد بیا په موږ باندې ډېره ګرانه خرڅېږي. د نن نه بعد به په خیبر پښتونخوا کې د 15 روپیو نه سیوا یونټ به څوک نه اخلي، د دې په څوک بیل به سیوا نه ورکوي. درېیمه فیصله دا راله. څلورمه فیصله پکې دا راغله د افغانستان څخه چې زموږ څومره بارډر دی په پښتونخوا علاقه باندې چې څومره ډیورن لاین دی، مخکې چې زموږ نیکونه به بغیر د پاسپورټه به چې څنګه تګ راتګ کو، د دې جرګې به دقه عمل وي او پاسپورټ به ختموي او دا شان بغیر پاسپورټه به ځي راځي. څلورمه فیصله یې دا ده. پنځمه فیصله دا چې پښتونخوا وطن کې چې څومره د ځمکو کاغذات دي، د هغې دپاره به جرګه جوړولی شي او دغې دپاره به مقدمه لړولی شي. شپږمه فیصله په دې کې دا راغله د نن نه بعد به وردی والا ته یا بغیر وردی والا چې کومه بتخوري ده دلته رنګونه وشي، دومره روپۍ راولېږه، که نه بچی زوی دې وژنم. نن نه بعد به یو پښتون بچا ته بتخوري به بالکل نه ورکوي. اوومه فیصله پکې دا راله چې په پښتونخوا وطن کې 65 لاک خلک کډوال شوي دي، په دې کې 23 لاک خلک اوس هم کډوال دی. په دا کې دا فیصله وشوله چې کډوالو ته اوس دا اختیار دی چې خپلو کورونو خپل علاقې ته تلی شي او خپل ځایونه کولاولی شي او هلته تلی شي. لکه تاسو ترې معلومه وي چې په تیرا کې ځینې علاقه اوسه هم بنده ده. هغې سره به د عدالت، قومي عدالت ټول مشراوت چې کوم دی دا ورسره څنګ په څنګ ولاړ. اتمه فیصله پکې دا راله په پنجاب، سن او په وفاق کې چې څومره زموږ پښتانه وروڼه سبقونه وایي، مزدوري کوي یا دغه شانتي هلته اوسیږي، روزګار کوي، هغې سره کومه بدسلوکي کېږي، هغه به دې جرګې ته به وینا کوي او دا جرګه به د هغو سره پوره به ملاتړي کوي او د هغو سره به ولاړ وي. نهمه فیصله پکې دې کې دا راله په دې ملک کې چې کومه پخواني عمراني معاهده هغه دې ختمه کړی شي او نوې دې جوړه شي. پخواني چې کومه معاهده ده هغه دې ختمه کړی شي او اوس دې نوې معاهده دې ولیکلی شي. لسمه فیصله په دې کې دا راله چې د قبایلي اضلاعو سره چې څومره وعدې شوي د کارونو، د څومره د فنډینګ شوي دي، د دغه چې څومره وعدې شوي دغه به ورته انشاءالله پوره کوي. ولسمه فیصله په دې کې دا راله چې د پښتونخوا چې په څومره په وفاق باندې د بجلۍ قرضه ورپورې ده دا د پورې تور باندې پښتونخوا ته حواله کړی شي. 12مه فیصله پکې دا راغله چې د پوجي کوم عدالت چې دی نو دا موږ نه منو او نه منلی دی، دا د مکمل طور ختم کړی شي، دا د مکمل طور د آئین نه هم ختم کړی شي او دا د موږ یې بالکل نه منو. 14مه فیصله پکې دا راله چې د پاکستان د آئین د قانون د لاندې پکې دا راله آرټیکل 158 مطابق چې کوم د پښتنو په ځمکه باندې څومره معدنیات دي د ټول نه لومبی حق په پښتنو دی، د هغې نه بعد بیا د نورو صوبو دی. د لومبی د خپلو پښتونخوا ته خپل وسایل نه ورکړلی شي، بیا د بعد د هغې نه چې کوم سیوا شي بیا د نورو ته ورکړل کېږي. او 14مه فیصله پکې دا راله چې څومره سیاسي خلک دا مهال ګرفتاره دی، په دې کې عمران خان هم راځي چې دا د پورې طور رها کړلی شي. په دې کې د پی ټي ایم تقریبا د 100 ورځو کې د 0 نه باره په TNPO کې ونیولی شو او دا شان د پی ټي آی هم ونیولی شو، نو دا د مکمل طور رها کړی. 15مه فیصله پکې دا راله چې جرګې
لمنګه کمې منډې ترړې والې نو په دغه کې زموږ د دنیا شیخ حسان ګرفتار شو، دنیا کسان پکې رانه ورک شو او تین پیو کې ونیولی شو، دغه دې رها کړی شي. او 14مه فیصله پکې دا راغله د دې جرګې مشر یا په دې کې چې چا برخه اخیستې یا دې له چا ځمکه ورکړې ده یا د دې چا مشري کړې ده یا دې له کومې علاقې ځمکه ورکړې، کومې علاقې خلکو یې مشري کړې، چا ورله ځای ورکړلی دی یا ورکر دی یا هر قسمه دغه دی دیو ته څه قسمه اپایر وشولې، په دیو څه قسمه زورونه وشوله نه، نو دا عدالت دا قومي جرګه به د هغې سره څنګ په څنګ ولاړ وي او بیا به د سخت نه سخته فیصله به ورله بیا کوي. او 18مه فیصله پکې دا راغله چې په قبایلو اضلاع کې چې کوم تور قانون ناپیش شوی دی نو دا د پورې ته ورباندې ختم کړی شي، دا موږ مسترد کوو، دا موږ بالکل نه منو. او 18مه فیصله پکې دا راغله زمونږ په پښتنو کې دا غټه مسله ده چې رور یې مړی وکړي، پلار یې مړی وکړي او بیا په هغې کې خور یا لور ورېره په سواره کې ورکوي، دا به بالکل نه کېږي. او دغه شانتې چې کوم د سود معامله ده دا به بالکل نه کېږي، دا به ختمیږي. 19مه فیصله پکې دا راغله چې دا د بره لوی کور افغانستان نه مطالبات کړي دي چې د انجینو د جینکو ته تعلیم ورکړلی شي. ملګرو دغه نکاتو دغه ما ستاسو سره شریک کړم او تاسو راته خپل نظر خپل فکر راته په کمنټس کې شریک کړئ چې دا کومه فیصله شوې ده ستاسو خوښه ده او که خوښه نه ده. بله دا را چې د دې دپاره تقریبا 84 ضلعو نه ټولو نه یو تن نه رااخیستی شوی او دا په هغو په ټولو مشراوت باندې دا فیصله شوې ده.